أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين قابل قدر سمين نصيرين بیوشایت اسلام قرآن مجید پیغمبر کریم محمد و آل محمد ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین زیاد تاکید ورباندې کوي هغه د حیا، عفت و حجاب. حیا دوره ضروری ده. څه روایت ده کوم سړی کې حیا نشته بیا هغه مرضی ده څه کوي هغه ته اختیار حاصل ده، چونکه حیا یو حد ده، یو لیمټ ده، یو باونډری وال خی یا یو ریډ لاین خی چې اسلام مقرر کړی ده. دا هم سړی د پاره ده هم ښځې د پاره ده. حیا پکار ده د سترګو اوي، د ژبې اوي، د غوږ اوي، د نستي پسې دی اوي. حیا یو ستر مفهوم لري چې د خپل شخونه دي چې دا ټول انسان پکار ده مد نظر وساتي. کوم شی چې مد نظر زه غواړم ذکر کوم او حساس ده او زیاد پکار ده زه به عنوان مسلمان، ته به عنوان مسلمان و قرآن و اهل بیت منون که سنسیټیو حساس و پکار ده دغه خبرې باندې او ریفرنس او دلایل تاسو ته زه درکوم سوره نور قرآن مجید کې و سوره د دې حواله سره هغه آیات پڑھو کوئی دغه تفسیر پڑھو کوئی، چونکه وخت نشته چې هغه ز تفسیر سره ته بیان کوم. هغه بیا یو بیل کلیپ هغه ته لګیږي چې کم از کم نیمه غنټه 45 منټه هغه باندې تیر شي. خو مو دا پاته ده چې مو د فیسبوک دور کې 2-3 منټو نه زیات ایزنه خبرو اوریدلې متحمل نشو کېدای، ځکه زه ټو د پوینټ نقطې ز تاسو ذکر کوم. هغه دغه د عفت یا حیا ایدی رابطه حجاب سره ټیکری سره صورت ده. کېدای شي نورو مکاتب فکر کې، لیبرل نظام کې، سیکولر نظام کې، فیمینیزم والا هغوی دغه شی غنه کوي، یعنی مراعات خی یا دی طرف ته توجه نه ورکوي. هغوی حیا حجاب نه جدا ګڼي، بیلې ګڼي. هغوی چې حیا بیل شی دی، حجاب بیل دی. ځنه وخت کې حجاب حواله سره هغوی ځنه الفاظ استعمالوي، حجاب بیکورډ شی دی، پسمانده شی دی. هغوی ویلی هغه خپل وجوهات دي. هغه واجه دغه دی چې هلته محور الله رب العزت نه دی. محور څه کوم دی؟ هغه چې خود انسان دی. هلته محور څه کوم دی؟ مفاد پرستی دی. هلته مفاد څه کوم دی؟ شهوت دی. ځنه کسان به کېدای شي ایدي خبرې هغه وکي تردید وکي چې نه هغوی مثلا هغه شهوت والا سوچ نه لري. نه، زه د خپل ثبتوم انشاءالله وخت به وي چې دغه ټولو په وضاحت وشي. جان لاک، هابز د چوک دي دا کسان دغه د لیبرل نظام بنیاد کښلونکو کې دا کسان راتلی شي. هابز هغه یې چې د انسان معیار هغه د انسان خپل میل خپل شهوت دی. زبل ابل الفاظو کې ته از یو لایک از یو ویش اته څه مرزي وي هغه کوه. تو د پاره نه باونډری وال شته، تو د پاره نه حدود شته، تو د پاره نه قیود شته، تو د پاره نه شرایط شته، تو باندې نه چوک پوسه شته دی. دې د سویل شي چې ایمو زندگی کې الله محور نه دی، شریعت محور نه دی، دین محور نه دی، مذهب محور نه دی. چې محور دی؟ ایمو خپل اپینین، ایمو خپل نظریه، ایمو خپل سوچ، ایمو خپل شهوت، ایمو خپل میل. اما زه ته چې به عنوان مسلمان ځان ګڼو، قرآن فالو کوو، دین فالو کوو، شریعت فالو کوو، ایمو محور الله رب العزت دی. ایمو محور محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم شریعت راوړی دی هغه مکمل شریعت د موت سے محور دی. اسلام ایمو محور دی. امر بالمعروف نهی از منکر د ایمو محور دی. قرآن مجید ایمو محور دی. ښځې د پاره محور دی، سړي د پاره، ځوان د پاره، سپینګیري د پاره، عالم د پاره، غیر عالم د پاره، ټولو د پاره د محور دی. د ریډ لاینز دی. ایدي بیس باندې به موږ کسو مخکې به قدم کېږدو. دا مو لپاره ضروري دی. دا به مو په کار مد نظر ساتو. ایوه ښځه په کار د مد نظر وساتي. اسلام داسې یایي چې عفت
حیا بالکل رابطه د حجاب سره، وی حجاب رابطه د عفت و طهارت سره. بالکل غلط هغه سوچ یورپی ورکوي، هغه لیبرل نظام انډیویجولیزم بنیاد باندې چې کوم دا ورکوي، هم چې کوم ورکوي هغوی نه مو لیاره بالکل جدا ده، غلط دی. هغوی والا کوم سوچ هغه کوي، ایمو اسلام کې حجاب عفت سره ډیره نږدې رابطه ده. سوره نور وکسوی هغه کې حجاب د پاره کوم ټکی استعمال شوی دی چې ښځه کوم حجاب کوي، ازکا دا چې دای ښځې طهارت د پاره بهترین ذریعه ده. یعنی دې څه مطلب شو چې ازکا ټکی استعمال کو چې دا حجاب ښځې د پاره بهترین ذریعه ده، زکوات ده، طهارت ده، پاکیزگی ده. دې مطلب څه شولو چې حجاب عفت سره، حجاب حیا سره بالکل یو رابطه ده، یو تعلق ده. اوس که هم زیایی یا هغوی کوم سوچ یایی هغه حق لري، چونکه هغوی محور الله نه ده، قرآن نه ده، شریعت نه ده. هغوی محور شهوات ده، مفاد ده، منفعت ده، خود دنیا ده، هیومنیزم ده. اما ایمو والا دا شی نه ده، ایمو والا محور الله رب العزت ده چې هغه نگاه باندې الله رب العزت ته دسیایي چې دغه حجاب دې دپاره دی چې ایتا عفت سره محفوظ پاتې شي، ایتا حیا سره محفوظ پاتې شي. ځکه روایاتو کې شته، قرآن آیي واضح الفاظو کې دی چې یغزوز نه ټکی راغلی دی، یغض ټکی راغلی دی. یغض سړیو دپاره دی، یغزوز نه ښځو دپاره دی. چې سړي ته پکار دی چې خپلو سترګو کې دوره زیاته حیا واچوي چې هغه نامحرمې ښځې ته شهوت سره سترګې ونه کړئ. ښځو ته پکار دی چې هغه سترګې کې دوره حیا وي چې هغه شهوت نگاه سره سړي ته سترګې ونه وړي. لذا چې دا کوم یوه اصطلاح دی د اسلام د اکسپټ نه کوي. د ګرل فرینډز والا کومه خبره دی ایوړ کې جلکې ماس کې دوسته اسلام نشته. داش اسلام کې څه کې دی دوسته معیار چې دی هغه قرآن مجید حدیث دی. کچېرې جلکې اوړ کې سره دوسته کوي یغه لیاره نکاح دی، نه محرم دی هغه مو دپاره ما لور تره لور ترور لور څو پرې ما وسواده نه مو دپاره نه محرم دی. ما هغه سره لاس میلوله جایزه نه دی. ما عرض کړی دی دنیا کلیپو کې چې پیغمبر کله ښځو نه بیعت اخیستلو پاک زړه د پیغمبر هغه چا سره لاس نه دی میلاو کړی. دا چې د ریډ لاینز دي، دا حدود دي، دغه ورته خیال ساتئ. ته چې کومې یوې یونیورسټۍ کې داخل شي هغه خپل حدود دي، ته به هغه خیال ساتئ. ته کومې یوې ادارې کې تعلق لرې هغې ادارې څه کوم حدود دي، شرایط دي چې کله اسلام دغه سرکل تر نه وتلی دغه حدود شته، هغه حدودو به ته خیال ساتئ. لذا دی باندې ما تاسو سوچ وي چې ځنه وخت کې دغه کومه نعره لګېږي دا بالکل مغرب ایجاد دی. اسلام بالکل یې رد کوي، میرا جسم میرے مرضی چې د ما مرضی دی. نه د سړی ویلی شي، نه د ښځه ویلی شي، نه پلار ویلی شي، نه زوی ویلی شي، نه عالم ویلی شي، نه غیر عالم ویلی شي. ته یې چا مرضی مطابق ته خپل سترګې به چا مرضی مطابق استعمالوي، ته به خپل غوږونه یې چا مرضی مطابق. که چېرې ما مرضي وي زه ګانې واورم نه واورم، نه غلطه خبره دی، ګانې حرامې دي. ژبه ما مرضي دی نه ته غلط کوې، ته غیبت نشي کوی، ته چا ته زیاړی نشي کوی، ته اوس مکمل آزاد نه یې. قرآن یې چې تاسو سترګو په باره کې به زه تاسو نه پوښتنې کوم، تاسو غوږو په باره کې تاسو نه پوښتنه کېږي، تاسو ژبې په باره کې تاسو نه پوښتنه کېږي. ای بنده چې قرآن یې چې تاسو زړو په باره کې بیا تاسو نه پوښتنه کېږي، تاسو لاسو په باره کې به پوښتنه کېږي. ځکه اسلام کې حرام غیر حرام دا شی نشته دي، نه محرم و محرم شته دی. که هلته نه وي هغه چونکې هغه حدود خیال نه ساتي، هغه اسلام منلی نه دی. ته چې کله اسلام ته انټر شولې دا ټول شیونه به ته به اونانې حدود منې. دغه ځای کې به دا نعره بالکل غیر اسلامي دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.